زیارتونو نه غواړي. عزتمندو د پیر بابا په دې مزار کې شرک خو شروع دی په ټولو زیارتونو کې، دا معلومه خبره ده. دې بکسې ته 2 تالې لګېدلي، دا دواړه د دې نه عاجزه دي چې خپله د لنګر د شکرانې د چندې بکس نشي ساتلی. د خپلې دروازې ناستو ملنګانو منجورانو ته شفا نشي ورکولی. بله د حضرت پیر بابا علیه رحمت مزار شریف ته څو ورځې وړاندې د غیر مقلدینو یو عالم تلو، یو ویډیو یې کړې ده او دې په دې ویډیو کې خلکو له دا پیغام ورکوي چې دا ځکه مې خبرې کومه دا حق خبرې دي. څه خبرې کړي هلته کې ویډیو کړې دا هغه حق خبرې چې دی ورته حق خبرې وایي. هغه بیا راغلی په خپل ګاډي کې یا په کور کې یا په حجره کې یا بیټک کې هغه حق خبرې بیا په کور او کمره کې کړي. په کار خدا و چې دا هلته تا کړی وي، ستا دا خوله هم حق خبرو ته جوړه ده او کیدای شي دا بیا بل څه ته هم جوړه شوې وه. داسې روغ جوړ به بیا ته نه راتلی. د خپل ویډیو پیغام کې اول نمبر خبره دی دا کوي، وایي د پیر بابا نه خلک دلته کې غواړي او د الله نه نه غواړي. خالص او مخلص دی دروغ وایي. د یو مؤمن مسلمان چرته هم داسې عقیده نشي کېدی چې هغه د پیر بابا نه غواړي او د الله نه نه غواړي. نو څوک چې دروغ وایي، تهمت لګوي، هغه باندې د الله تعالی لعنت ورېږي او که نه ورېږي. او څوک چې دروغ وایي، نو دروغ ویل د چا صفت دی؟ دا خو د مؤمن مسلمان صفت نه دی. خالص او مخلص ته په خپل خبره کې دروغجن او کاذب انسان دی. دویم نمبر خبره ته په خپل بیان کې چې د پیر بابا علیه رحمت مزار کې شرک کیږي. نو تا نه تپوس کوم مزار ته تلل شرک دی؟ ته بیا په مزار کې څه کوې؟ په دې شرک کې خو ته په خپله مبتلا یې، ځکه ته مزار ته تلې. چې کوم ځای کې شرک کیږي، لکه څنګه چې ته وې د پیر بابا مزار کې شرک کیږي، کوم ځای کې چې شرک کیږي هلته د خدای نافرمانی کیږي. کوم ځای کې چې شرک کیږي شیطان خوشحالیږي. کوم ځای کې چې د خدای نافرمانی کیږي شیطان خوشحالیږي، خدای پاک خفه کیږي، هلته د الله تعالی رحمت ورېږي او که لعنت ورېږي. اوس تا نه تپوس کوم، ستا په نس باندې خو دغلته شرک کیږي، تا باندې د الله رحمت ورېږي او که لعنت ورېږي، ستا په دې ملګرو باندې د الله لعنت ورېږي او که رحمت ورېږي. تا چې څومره وخت دغه ځای له ورکړو، په دغه وخت باندې په تا رحمت ورېدو او که لعنت ورېدو. زما په نس خو آلرډي په تا باندې لعنت ورېدو، ځکه ته دروغ وې. کم مزار کې شرک کیږي؟ مومن مسلمان چرته هم شرک نشي کولی. کمې چې مزار ته د تلو ناجایزه طریقې دي هغه تم بیانې، زم بیانوم، بل عالم هم بیانې، کتابونو کې هم لیکل شوي مزار نه طواف کول دا ناجایز عمل دی. ټول مسالک مکتب فکر والا دې ته ناروا وي. مزار ته سجده کول هر مومن مسلمان دې عمل ته ناروا او حرام او ناجایز وي. که په نیت د عبادت څوک قبر ته سجده کوي بیا خو کفر دی. که د تعظیم د وجې څوک سجده کوي بیا حرام دی. او په دې باندې مستقل رسالې امام اهل سنت امام شاه احمد رضا خان کندهاری علیه رحمت فتاوی رضویه کې مستقل رسالې لیکلي. لنډه دا ته په دې خپله خبره کې دروغجن او کاذب انسان یې. پکار تا تداوا چې دغلته کې پیر بابا مزار په احاطه کې چې کوم مسجد دی دغه خطیب او امام سره ملاو شوی او ځان دې پوه کړی وي، بیا دې دا خپله ویډیو کړی وي. دریم نمبر خبره ته دا کې چې د پیر بابا علیه رحمت مزار ته زیاتې زنانه راځي. اول به دې کې د اهل سنتو کتاب کتلی و، د اهل سنتو یو معتمد شخصیت نه به دې تپوس کړی و چې مزار ته د زنانو تلل جایز دی او که ناجایز دی. په دې باندې خو مستقل رسالې او بیا بالخصوص امام اهل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شاه احمد رضا خان کندهاری علیه رحمت په دې باندې مستقل رسالې لیکلي چې د زنانو مزار ته تلل ناجایز دي او بیا په دې وخت کې حرام دي. او که ستا په نسبت باندې دا حق بیانول دي بیا خو تا ته پکار ده چې تاریخ ابن کثیر راوالی، د حافظ ابن کثیر سے بو د ابن تیمیہ د جنازې وخت کې ابن تیمیہ د وفات نه پس 15,000 زنانه داغه دیدار لراغلی وي. پکار ده چې ته خو بیا دام بیان کې هلته حق وي او دلته نه وي. مونږ خو چېرته هم ستا د خولې نه دا خبره ونرېده. څلورم نمبر خبره ته په خپل پیغام کې دا کې چې د پیر بابا علیه رحمت مزار خپو طرف ته د چاندې بکسه ده، هغې کې خلک چانده اچوي، د پیر بابا په نوم باندې هغې ته 2 تالې دي.
نو د دې دو تعلق ته دا مطلب دی چې د پیر بابا علیه رحمت دومره اختیار او تصرف نشتا چې دا خپل چانده د خلکو نه محفوظ کی. نو زویم که په تعالی لګولو باندې د چا تصرف او اختیار ختمیږي نو دا په مسجدونو کې چې دا بکسې چاندې د پاره پرتی هغه خیرات او صدقات خلک د الله په نوم باندې کوي ولې هغه بکسې ته خلکو تعالی چولې ولې د خدای پاک دومره تصرف او اختیار نشتا. ستا په دفتر کې چې کم د بار نه تاته د ریال راځي آل ریال پاټه ولته چې کم آمدن راځي تاسو چې د خپل درازونو ته تعالی والی ولې په دغه خپل درازونو باندې ستاسو تصرف او اختیار نشتا تاسو ولې تعالی چولی تعالی زکه چولی دا چې دغه ستاغون ته یو کم سوچ ولا خلک هزار تراشي نو هغه بیا دغه ته دعا نه کوي دغه ته تلاوت نه کوي دغه ته ذکر او اذکار نه کوي هغه ستاغون ته د غل پشان راځي لکه څنګه چې تا ویډیو کړو د غل غونډه د خبرې په کور کې کړي دک شان هغه په دې نیت باندې راځي چې مونږ دلته نه پیسې پټې کو ستا د پاره وته دا ډبل تعالی لګولي. نمبر خبره ته په خپل پیغام کې دا کې چې د پیر بابا علیه رحمت مزار نه غیر چاپیر چې کم معذور کسان ناشتي ستا خبره دا چې د دې خلکو دا کېده دا چې شفا ورکون کې ذات پیر بابا دی نه باری تعالی دی لعنت الله علی الکاذبین خالص او مخلص چې څنګه اول کې دروغ دا سي دام دروغ زکه چرته د مؤمن مسلمان داسې عقیده او نظریه نشي کېده. ستا په نس باندې د دې خلکو دا عقیده د چې پیر بابا شفا ورکي او الله نه ورکي نو بیا دا ملنګان ولې دغه شان معذور دي بیا دا د پیر بابا په قرب او جوار کې چې دا معذور خلک دي دا ولې بیا نه رغيږي. نو زدر ته شفا ورکون کې ذات باری تعالی دی او که د ابن تیمیه د غسل نه پاتې شوی وبدي الته تولې دا بیان نه کې تاریخ ابن کثیر کې حافظ ابن کثیر سے په 14 نمبر حصہ باندې 424 نمبر صفحه باندې لیکلي چې کله ستاسو شیخ الاسلام ابن تیمیه وفات شو او دله غسل ورکو د هغه غسل نه پاتې وب به طور تبرک او شفا خلکو کورونو ته وړل او غي استعمالول شفا ورکون کې ذات باری تعالی دی کده ابن تیمیه غ پاتې شوی وبدي دا بیان ته ولنه کې چې دا خبر حافظ ابن کثیر صاحب غلطه کړي الته چې کم ملنګان ناشتي اول خدایي دا کده نه دا کده غلطه کې تصرف د پیر بابا ختمه چې تصرف نشته کې ملنګان مې روخ کړي وي نو یو کس ګډېدل د یو کس پلاس باندې مفلوج کېدل لاندېدل پالته کې تصرف ختميږي ولې دا دومره معذور چې باری تعالی پیدا کړی دي نعوذ بالله د باری تعالی تصرف ختم دي. ستا دا ټول خبره دا بنا دي په جهالت باندې رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو ته په صحیح عقیده باندې د استقامت کولو توفیق را نصیب کی او رب ذوالجلال دې دته مول هدایت نصیب کی او که هدایت په نصیب کې نه دي رب ذوالجلال دې په دغه مردار عقیده کې نورم ورغرقاب کا. رب ذوالجلال دې په دین متین باندې مونږ او تاسو ته د پوی او بیا د عمل کولو توفیق را نصیب کی.